دا ځل لاهور قلندر د پی اس ایل نه په بهر کېدو باندې د پاکستان کرکټ فینس ډیر زیات خوشاله دي چې ښه د لاهور قلندر ټیم بهر شو او څه ټایم داسې و چې د پېښور زلمي نه پس زیات پښتانه چې کوم هغوی به د لاهور قلندر ټیم خوښولو د لاهور قلندر فینز او دا ځل د لاهور قلندر په بهر کېدو باندې ډېر خلک خوشاله دي. وجه څه ده؟ غټه وجه چې کوم دا حارث رؤف او شاهین افریدي ده. ولې حارث رؤف او شاهین افریدي ده په دې ویډیو کې په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو او یو چې دوی کوم اونرز دي د لاهور قلندر نو هغوی نه هم نن سبا ډېر خلک چې کوم دي هغه یې هم نه دي خوښه نو په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو خو هغې نه مخکې په لاهور قلندر کې فخر زمان هم دی چې فخر زمان د پښتنو یو ډېر خوښ پلیئر دی. پاکستان په ټیم کې چې کوم خوښ کلاړي دی د پښتنو نو هغه صرف او صرف فخر زمان دی چې فخر زمان کله د پاکستان ټیم ته راغلی هغه کم فین فالوورز مطلب خپل طرف ته اټریکټ کړي دي نو د هغه په مینوالو کې مطلب زیاتې راغلی خو کمې پکې نه دی راغلی. وجه څه ده چې فخر زمان که د پاکستان ټیم کې وي که په پی اس ایل کې وي د زړه نه لوبه کوي او یو فیرلیس کلاړي دی بغیر د سیارې او ایمانداره کلاړي دی جی نو په دې وجه باندې د پښتنو خوښ دی. نو د لاهور قلندر ټیم چې کوم هغه هم د شاهین افریدي او د فخر زمان په وجه باندې د خلکو خوښ خو اوس یې صرف د فخر زمان په وجه خوښ دی او نفرت هم ته په دې وجه باندې زیات کوي چې پکې شاهین افریدي او حارث رؤف دی. که تیر شوي 3 کاله مونږه د آی سی سی ایونټس وګورو پی اس ایل نه به لږ بهر شو آی سی سی ټورنامنټو طرف ته به لاړ شو که چیمپئن ټرافي ده که T20 ورلډ کپ دی که او ډي آی ورلډ کپ دی نو تیر شوي 3 کالو کې 3 چیمپئن ټرافي 3 د آی سی سی ایونټس کې خرابترین پرفارمنس چې کوم دی هغه د حارث رؤف او د شاهین افریدي دی. بابر اعظم به تر اوسه کم از کم 2 ټرافیانې د آی سی سی ګټلې وي خو که چېرې د بادرانو سات ورکړی وي. یو ځل راپسې انډیا په 3 اوور کې 48 کلچې کې حارث رؤف او شاهین افریدي 2 اوور کړي یو پکې محمد نواز کړو چې 3 اوور 48 ویرات کوهلی ولاړو او بل اینډ نواز سره بیټسمین هم نو چې 3 اوور 48 د پاکستان پریمیم فاست بادران جی آی بس 3 اوور 48 په اخر کې کیږي او په کم پیچونو باندې د استرالیا په پیچ باندې د استرالیا په وکټ باندې چې هغه 30 بادرانو وکټ تا کله که څوک وایي چې دا پټې وکټ دي د بنگلادیش په وکټ باندې یا د سریلانکا په وکټ باندې یا د انډیا په وکټ باندې یا د پاکستان په وکټ باندې اخرنی 3 اوور کې 48 شو نو سړی به وایي وکټ خراب و د بیټینګ وکټ و نو د بالینګ په وکټ باندې زموږ پریمیم فاست بادرانو پسې یو ځل انډیا 3 اوور 48 کول جی 3 اوور 48 ور پسې چیز کړل شو. بل که تاسو د یار شي په امریکا کې د T20 ورلډ کپ یو میچ د پاکستان او انډیا د نیویارک په ګراوند باندې چې کې پاکستان 114 رنزونه انډیا پسې نو چیز کړي نو کې هم عمدغه حارث رؤف په وجه باندې دا میچ لیک شو او یو میچ د امریکا نه د یو اس اے نه پاکستان بایلل او چې کې محمد عامر هم خراب بالینګ کړو حارث رؤف هم پکې خراب بالینګ کړو نو په دې وجه باندې ګوره امیر هم ډیر زیات فینز فالوورز اماد وسیم هم ډیر زیات فین فالوورز چې په پی اس ایل کې دا پلاران شي خو چې کله د پاکستان ټیم ته راشي نو دای پرفارمنس بیا زیرو شي اټیټیوډ 100% یو پرفارمنس زیرو وي نو دای او بل دای په خپل ځان په خپل صفت هم کوي کنه لکه یو غټ کلاړي به تاسو چرته نه وی کتلی چې په خپل د خپل ځان صفت وکي تاسو بچرتا سچن ټنډولکر د خوري نه بیان نه ویوریدل چې و یا زره دنیا غټ بیټسمن ما او ما هر بالر ټاکولې دی یا به تاسو د ویرات کوهلی د خوري نه داسې بیان نه اوریدلی چې او د مانه داسې بالر نشته چې په ما باندې بال مس کیا داسې بالر نشته چې په ما باندې نو دا زموږ د پاکستان پریمیم فاست بالران د ځان صفت مخبل کوي دی وایي چې مونږ لکه شاهین افریدي ریسنټ مخکې بیان راغلی چې زه د دنیا د پاکستان پریمیم فاست بالر یم بیا بیان راغو چې زه صرف بالر نه بلکې زه آلراونډر یم زه بیټینګ هم کولی شم ښه حارث رؤف چې کوم دی ریسنټ د اوس چې کوم T20 ورلډ کپ تیر شو آی کې د هغه کم میچ د انډیا نه پاکستان ایشیا کپ او T20 ورلډ کپ هغه اخر کې چې په حارث رؤف باندې سکور شو خو یو ډبول د پکې ماغه د رافیل اشاره کولې وروره ته پولیس ته آرمي خو نه د رافیل اشاره د آرمي او افسر لا پکار دي چې کم په بارډر ولاړ وي هغه د آرمي کار استا کار بالینګ دی رستا کار ته بال باندې 15 وکټ د انډیا والا واغه بال بیا ځان سره سنبال کیده او چې کلم ته کیمرې ته مخامخ کېږي هغه بال پکې خلکو لخایي جی دغه اشاره به تاسو سره خوان کوي نو ګوره حارث رؤف او د شاهین افریدي په وجه باندې د لاهور قلندر فین فالوورز کم شو او د لاهور قلندر د پی اس ایل نه بهر کېدو باندې خلک خوشاله هم د دې دواړو کلاړیانو په وجه باندې دي یو خدای شو بل دای چې کم اونر دی جی دای چې کم مطلب د لاهور قلندر کم اونر دی او بس لاهور قلندر ټیم نه دی بلکې دا یو فیملی ده او دله چې کم کلاړی مراشي هغه موږ د فیملی غونتی ټریټ کوو
تیر کال چې کومو کلاړیانو دی له پی اس ال ګټلو دا کال هغه دی ځان سره نو اغشتلی د سریلانکا کوشال پریرا ولا چې تیر کال فائنل ولا هغه ګټلو هغه فائنل میچ کې اخیره پوری بیټینګ ته ولاړو سکندر رضا بیا اخر کې را واخرنه ورول خو غینه مخکې میچ کم دی کوشال پریرا راډولو نو کوشال پریرا دا ځل دی ځان سره نو اغشتلې تیر ځل یو بل کې لاړو چې دی سره ښه پرفارمنس کړو دی دا ځل نو اشتري زمان خان دی بیخي د ټیم نه بهر کو او دی وای چې بس چې کم کې لري راځي هغه موږ د فیملی غونډه ټریټ کوو دا یو ټیم نه دی بلکې فیملی ده نو دا دل د دای چې کم سلیکشن یا دا دل چې دای کم مطلب هغه دغه و ټوټلی فلاپ دا دل چې دای کم هډ کوچ یا دای چې کم ټیم کمبینیشن جوړول یا سټیم ډرافټینګ او اکشن نو کې دای هغه کلاړیان پک نکړل چې کم د دای میچ وینینګ کلاړیانو د نور کلاړیان ځان سره پک کړل او شاهین افریدي تیر کال پی اس ال هم لاهور کلندر ګټلو او دا د پلی آف تم کوالیفای نشو وجه سره چې دای هغه کلاړیان بیا ځان سره دوباره وانه غشتل چې کوم دای له پی اس ال تیر کال ګټلو سکندر رضا تیر کال دای له پرفارمنس کړو دا کال سکندر رضا وذ د بال اینڈ وذ د بیٹ دواړو سره کمپلیټلی ناکامه شاهین افریدي او د حارث رؤف بالنګ تاسو راوالي په دی پی اس ال کې چرته لس میچونه کړي لسو کې بدودرو میچونو کې ښه بالنګ کړي بقایا شپږو میچونو کې بدای خراب بالنګي اور ادای خبرې بیا تاسو ګورئ ادای پرفارمنس تاسو ګورئ او بل یو د اسلام آباد ټیم دی چې زویم چې غم بهر شوی وي دا کای کې شاداب دی او کپتان هم شاداب دی او کچری دا د اسلام آباد فائنل تک کوالیفای شو یا ختمه کا فائنل وګټلو نو شاداب بر پاکستان ټي 20 کیپټن وی ګور دا کم چې فراډیا کلاړیان دي دا په پرچی باندې ټیم کې ناشتي ته پرفارمنس نشته دی نو زم چې د پی اس ال کم ټیم کې وی چې ټیم پی اس ال بس فارغيږي زر تر زر فارغيږي چې یړو مخ کې زینا ګوره دی د بابر اعظم خپې واخلې عمدې خپل ټیم کې لاړیانو د بابر اعظم خپې واخلې دي د بابر اعظم مخالفت کړی دی د بابر اعظم په کپتانۍ کې مطلب یو قسم له مخالفت دغه کړی دی خیانت ورته کړی دغه په کپتانۍ کې داسې کې لاړیان دي چې په کس دغه په کپتانۍ کې میچونه ولا بایللي دي هغه په کپتانۍ کې ګروپینګ جوړ شوی دی او هغه لوګره په پی اس ال کې خدای پاک څومره غټ عزت ورکو یو پکې سنچري واخله د پی اس ال د پی اس ال 2026 لیډینګ رن سکورر بورډ کې دغه دویم پوزیشن دی کوشال منډس په 1 ته په نمبر 2 ورپسې بابر اعظم دی اوس د پېښور زلمی کنفرم 2 میچ شته دی خو کنفرم 2 میچ شته دی که دغه 2 میچونو کې بابر اعظم سکور ډیر وکړو کوشال منډس کم وکړو نو بابر اعظم په نمبر 1 پوزیشن باندې شي په پی اس ال کې لیډینګ رن سکورر کې او بل طرف ته هغه کلاړیان امیر را تاسو ګورئ کالو سر په شوګانو کې ناسوي او د بابر اعظم خلاف د خبرې کړې دي او دا د پی اس ال کې ټول نه خراب بالنګ راولپنډي سره محمد عامر کړي صرف 2 میچونو کې وسره خ بالنګ کړي هم داسې چې مطلب سکور کم ور کړی دی اوس لاست میچ کې 4 اور 57 رنز ور کړي و امیر وکټ یې وم نه واغشتلی اخرنی میچ کې د حیدرآباد خلاف 4 اور 57 رنز ور کړي دي او وکټ یې وم نه واغشتلی اماد وسیم تاسو ګور اسلام آباد یونایټډ سره د یو درو میچونو کې ښه بالنګ کړی دی خو به د بیټ کمپلیټلی ناکام دی اماد وسیم هغه کلاړیان د لزیا دومره چې ځان لسوي چې موږ نه پاکستان ټیم کې والا یو موږ پاکستان ته ورلد کپ وګټو د پاکستان ټیم زموږ نه بغیر وړاندې په پی اس ال کې امداد الخطه پاک هغه کلاړیان ټول شرمول هغه کلاړیان ټول کمپلیټلی فلاپ شو چې چا عمدغه خنداګانې کولې نورو کلاړیانو پسې اور فخر زمان تاسو ګورئ نو خص کورې کړي په دی پی اس ال کې خو ټیم داسې ټیم کې وو چې دا دل دغه په بار کې 2 باندې عوام خوشاله دي چې خدای لاهور کلندر په وخت باندې بهر شو تاسو د لاهور کلندر پیج ته لاړ شئ او دغه په پوسټونو باندې کمنټونو لوګورئ خلک ولوم دا غلط کمنټ کوي چې خلک بهر شوي او ما وجه ولوم دا خې چې رشین او د حارث روف په وجه باندې بهر شوي خیر دا خو د ما پوینټ اف ویو تاسو څه خیال لري خپل قیمت رې موږ سره ضرور کمنټ کړئ